ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سورة البقره چې د هغې څلورمه حصه موږ شروع کړې وه. په هغه حصه کې 3 بابونه وو. اولني باب کې الله تعالی دعوه د توحید ذکر کړه او په هغې باندې عقلي دلیلونه په آیت الکرسی کې ذکر کړل چې د الله نه علاوه د بندګۍ لایق نشته. د هغې نه وروستو الله تعالی 2 قوانین ذکر کړل چې الله د مؤمنانو دوست دی او دی د تیارو نه د کفر او د شرک او د جهالتونو نه راوباسي د ایمان رڼا ته، او د کافرو ملګری شیطان دی. هغه شیطان کوشش کوي چې دا کافر د اسلام رڼا ته پرېنږدي او جهالتونو کې ظلمتونو تیارو د کفر او شرک کې اخته کی. په دې باندې 3 واقعات ذکر کړل. یو واقعه د حضرت ابراهیم، یو واقعه د حضرت عزیر، او بیا 3 واقعه هم د حضرت ابراهیم. بیا 2م باب چې شروع شوی او په هغې کې 4 مثالونه ذکر کېدل د مال د لګولو د الله په لاره کې، او یا د شیطان په لاره کې، د ریاکارۍ په لاره کې. د هغې سره سره 5 شرطونه د انفاق د مال د لګولو د قبلېدو هغه ذکر شو. او په دې وسنۍ رکوع کې څه مسایل الله تعالی ذکر کوي، دام د انفاق د مال لګولو سره تړلي دي. او د دې خلاصه دا ده چې دا تقریبا 6 خبرې دي. اولنی آیات کې هغه زړه خبره ده چې الله تعالی ترغیب ورکوي ښه مال خرج کولو ته. 2م آیت کې الشیطان یعیدکم الفقر، الله تعالی فرمایي چې تاسو د شیطان د وسوسو نه ځان وساتئ. شیطان چې تاسو کله اراده د انفاق وکئ، د مال د لګولو وکئ، نو شیطان به تاسو ته وسوسې درچوي او تاسو ته به حکم کوي چې نه بخل وکه، دا پیسې وساته، هسې نه چې چېرته غربت د باندې راشي. دغه رنګې بله مسله به ذکر کي وما انفقتم من نفقة، په دې کې به تقسیم د خرچو ذکر کی. ان تبدوا الصدقات 271 نمبر آیات کې به بله مسئله ذکر کی چې دا صدقه ته کې نو کومه طریقه باندې بخی، په پټه باندې که په ښکاره باندې. لیس علیک هداهم، دا بله مسئله ده 272 چې الله تعالی فرمای نبی صلی الله علیه وسلم او داغه متبعینو ته تسلی ده. وضاحت به وروسته وکړو. او اخرنۍ خبر علی الفقراء الذین احصروا، چې تاسو دا مال لګوئ نو د هغې مصرف کم خلک دي. او په دې منځ کې د اخلاص ترغیب بی وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، انفقوا خرج کوئ تاسو من طیبات ما کسبتم، د پاکو هغه شیونو نه کسبتم چې تاسو ګټلی دي، ومما او د هغه څه نه اخرجنا لکم چې رایستلي دي موږ ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه. علما کرام ذکر کوي چې دا آیت کریمه د هغه صدقاتو په باره کې دی چې کمې صدقې چې دی نو هغه لازمي دي. نو انفقوا من طیبات ما کسبتم، چې کم مال سړی په خپله باندې ګټلی که په هغې کې هغه ستړی شوی، که هغه د تنخوا په شکل کې، که هغه له چا په تحفه کې ورکړی، که په میراث کې ورته میلاو شوی، دغه ټول چې کوم دی نو پاک مال دی. او د دې نه خرچه کول دا د زکات صورت دی
چې دا پتا باندې لازم دی، فرض دی زکات په شکل کې چې کله هغه نصاب ته رسیږي. او دویم ومما اخرجنا لكم من الارض، په دې کې اشاره د عشر ته. عشر دا د ځمکې زکات ته ویل کېږي چې په مسلمان باندې لازمي. اوس د دې عشر او د زکات په منځ کې معمولی فرق دی. زکات د پاره شریعت یو خاص نصاب ټاکلی دی چې هغه په دغه 5 مالونو کې چې هغه سپین زر، سره زر، پیسې، ضرورت نه زیات سامان او یا د تجارت سامان دی چې هغې نصاب د سپینو زرو 52 تولې چاندۍ ته چې دی نو د هغې قیمت ته رسیږي. د دې لپاره یو نصاب لازمي دی د زکات دپاره. دویمه خبره د زکات دپاره چې کوم دی نو په هغې باندې کال تېرېدل هغه لازمي دي. که چېرته په زکات باندې په دغه نصاب باندې کال نه و تېر شوی، نن یو سړی د هغې مالک شو، نو سبا له په هغه باندې چې دی نو زکات لازم نه دی د دغه مال، بلکې هغه به نننی تاریخ د ځان سره ولیکي د قمري میاشتې، د اسلامي میاشتې، چې په دې میاشته باندې چې دی نو زه د دومره پیسو مالک شوم چې په ما باندې زکات لازمېدو. او آینده کال چې کله راشي دقه تاریخ د اسلامي میاشتې، نو دا د زکات د ورکولو ټیم دی. بس دا به چې دی نو په دغه ورځ باندې زکات ورکوي. دې ته ویل کېږي د زکات مسئله. باقي پاتې شوله د عشر مسئله. نو د عشر مسئله هغه په میوو کې ده، هغه په فصلونو کې ده چې د ځمکې نه څومره فصل وشو یا د میوو نه څومره میوې وشوې د باغ نه، په هغې کې به 10مه حصه چې دی نو یا 10مه یا به 20مه حصه. 10مه حصه په هغه صورت کې ده چې کله اسماني اوبو باندې چې دی نو هغه اوبه شي، یا خدایي او داسې نهري چې هغه دغه باغ ته راځي او هغه باغ یا فصل په هغې باندې چې دی نو کېږي. او که چېرته نو په دې باندې به چې دی نو بیا 10مه حصه. او که چېرته دغه په خپلو اوبو باندې اوبه شوي لکه ټویل وغیره، نو بیا په دې صورت کې په دې باندې چې دی نو 20مه حصه ده. دا په هغه باندې لازمه شو. خو د دې باغونو نه چې کومې میوې کېږي او یا د دې پټونه کم فصلونه کېږي، کمې دانې کېږي، آیا د دې دپاره څه خاص مقدار یو نصاب لازم دی او که نه دی؟ باقي امامان هغې فرمایي چې د دې دپاره خاص مقدار دی. خو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی او د هغو په قول باندې فتوه ده، هغې فرمایي چې نه، که 10 دانې نو هم په هغې کې چې دی نو 10مه دانه ده، او که 10 ګېډۍ نو هم 10مه ګېډۍ چې دی نو هغه د غریب حق دی. او هغې فرمایي چې ځکه قرآن کریم کې الله تعالی خبر عامه ذکر کړې ده، او دا یې فرمایلي ومما اخرجنا، او د هر هغه څه نه چې راایستلي دي موږ ستاسو دپاره د ځمکې نه. نو دې کې چې دی نو یو خاص مقدار نه ذکر کړی. د دې وجې نه په هر هغه څه کې چې ځمکې راوباسي یا یې باغ چې دی نو هغه میوې کوي، نو په هغې کې به 10مه یا 20مه چې کوم دی نو هغه لازمیږي. ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث. دلته احادیث مبارکو کې یو حدیث ذکر شوی، انفقوا من طیبات ما کسبتم. او ځینې علماء کرام د طیبات نه معنا کوي هغه حلال هغه مالونه چې تاسو ګټلي. نو د حلالو مالونو نه تاسو صدقې وکئ، خرچې ته وکئ. امام احمد ابن حنبل سے په خپل کتاب چې هغه د احادیثو مجموعه ده، د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې یو حدیث ذکر کوي او ډېر عجیبه خبرې دي په هغه حدیث کې، او ټول د فائدې خبرې دي. اگر چې دلته پکې زمونږ مقصودی یوه خبره ده، خو زه دغه ټول حدیث به ویو د فائدې په طور باندې، چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، چې په تاسو کې الله تعالی اخلاق تقسیم کړي دي لکه څنګه چې تاسو رزق په تاسو کې تقسیم کړي. چې په چا کې عاجزي الله تعالی ته سیوا او انابت الله تعالی ته سیوا، هغه ته د اخلاقو زیاته حصه میلاو شوي. او دغه حدیث کې دام راځي وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الله تعالی دنیا هغه چاله ورکوي چې د هغه سره مینه، او هغه چاله ورکوي چې د هغه سره مینه نه.
دنیا معیار د الله د محبت نه دی. وان الله لا يعطي الدين الا لمن احب، او دین صرف هغه چاله ورکوي چې هغه د الله تعالی خوښ. دا په موږ باندې د الله تعالی خصوصي رحم دی. او هغه حدیث کې دام دی فمن اعطاه الله الدين فقد احبه، چاله چې الله دین ورکو هغه دې پوه شي چې بس الله زما سره محبت کړي. په مخ د ځمکه چې څومره کسان ګرځي او هغه د مانځه پابندي نه کوي، فرضي حکمونه نه مني، که هغه ډېر مالدار شي نو هغه ته پسخېدل چې کم دی نو دا د ایمان کمزوري ده. ځکه د دې حدیث په وینا باندې د هغو سره د الله مینه نشته. که ډېره دنیا ورسئ نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي دنیا الله تعالی غیر محبوب کس لم ورکوي، خو دین چې دی نو صرف هغه محبوب له ورکوي. نو پوه دي شي هغه کس چې هغه الله دین ورکړی هغه دې پوه شي چې الله تعالی زما سره چې دی نو مینه کوي. ولا يعطي الدين الا لمن احب. او بیا فرمایي نبی علیه صلات وسلام فوالذي نفسي بيده، قسم می دی په هغه ذات باندې چې د هغه په لاس کې زما ساه ده، چې لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. یو کس کامل مسلمان د هغه وخته پورې نشي جوړېدی چې څنګه د هغه په ژبه باندې د اسلام دعوه ده نو چې دغسې د هغه د زړه اسلام هم برابر شي. نو د زړه اسلام سره د ژبې د اسلام سره د زړه اسلام برابرېدل، په دې سره انسان کامل مؤمن جوړي. او بیا فرمایي ولا يؤمن احد، او یو کس مؤمن نشي جوړېدلی حتی یأمن جاره بوائقه، څو پورې چې د هغه ګاونډي د هغه د شرارتونو نه چې دی نو نه بچ شوی. صحابه وویل یا رسول الله ما بوائقه یا نبی الله، د الله پیغمبره بوائق او شرارتونه د دې نه څه شی مراد دي؟ نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل غشه و ظلمه، چې د ګاونډي سره دوکه کوي او د هغه سره ظلم کوي. نو چې یو کس د ګاونډي د دوکې او د ظلم نه بچ نشو نو دغه کس دی چې دی نو په ځان باندې ویریږي چې زه کامل مؤمن نیم. او بیا نبی علیه صلات وسلام هغه خبره وکړه چې کوم زموږ دلته مقصودي ده چې ولا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منه فیبارک له فیه، چې یو کس د حرامو نه مال ګټي. د هغه په باره کې درې خبرې دي. یوه خبره چې مال د حرام وګټو او بیا د هغې نه هغه خرچه کوي چې الله تعالی ماله په دې کې چې نو برکت واچوي. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي نه دا نشي کېدی، د هغه دپاره په دغه مال کې د سره برکت نشي کېدی. دویمه خبره ولا يتصدق به فيقبل منه، او هغه د دې نه صدقه کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې نه دا نشي کېدی چې هغه د حرامو نه صدقه کوي او هغه د هغه نه قبوله کړی شي. او درېیمه د دې نه پسې خطرناکه خبره ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده من النار، او دا مال چې کله د هغه نه پاتې شي او هغه وفات شي مړ شي نو دغه سړی چې کوم دی نو دا لاړی قبر ته، خو د د اعمال که پاتې دی سیوا کېږي او که ختم شو دا ټول چې کوم دی نو د هغه د جهنم د اور توښه ده. لکه چې سفر کې سړی د ځان سره توښه وړي نو دغه چې دی نو د ځان سره د اور توښه چې دی نو ویوړل. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله لا يمحو ان السيئ لا يمحو السيئ ولكن السيئ يمحو بالحسن. ګناه چې دی نو هغه په ګناه سره نه ورانیږي بلکې ګناه چې ورانیږي نو هغه په نیکۍ سره ورانیږي. او دا قرآن کریم آیت دی چې کله د ګناه وشي نو په هغې پسې چې کوم دی نو بیا نیکي کوه. سورت هود کې به راشي. او حدیث مبارک کې هم دی واتبع السیئة الحسنة تمحها، په بدۍ پسې چې دی نو نیکي ورپسې کوه چې دغه بدي چې دی نو هغه ستا دغه ګناه چې دی نو دا نیکي ورانه کړي. نو او بیا دا نبی علیه السلام وفرمایل چې ان الخبیث لا یمحو الخبیث، پلیت په پلیتو سره چې دی نو نه ورانیږي. که یو کس بد اخلاقي کوي نو د هغه بد اخلاقي ستا په بد اخلاقۍ سره نه ختمیږي، ستا په ښو اخلاقو سره چې دی نو هغه ختمیږي. نو دلته انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرج کې تاسو د پاکو هغه څه نه چې تاسو ګټلي دي، نو مراد ته حلال شو. ومما او دا هر هغه څه نه اخرجنا چې موږ راایستلي دي لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه. ولا تیمموا الخبیث، او تاسو قسم کوئ الخبیث د کمزوري مال د ردی مال منه د دینا تنفقون چې تاسو خرج کوئ
ولستم په داسې حال کې چې تاسو نه وئ بآخذیه اخیستونکي دې لره الا ان تغمزوا فیه مگر دا چې تاسو سترګې پټې کوئ په هغې کې. څه مطلب؟ قرآن کریم کې دا خبیث لفظ چې دی نو ډېر بار بار راځي. کله کله چې دی نو د خبیث معنا هغه معمولی شی، ردی او کمزوری شی، لکه دلته دا معنا شو. کله خبیث په معنا د منافق باندې راځي، لکه سورت آل عمران کې براشي لیمیز الله الخبیث من الطیب، او دغه رنګې په مختلفو معناګانو مختلفو ځایونو کې براشي انشاءالله. نو دلته الله تعالی فرمایي چې داسې مه کوئ چې ستاسو مال دی او هغه مال کې چې کم کمزوری مالی نو ته د هغې د خرج کولو اراده وکړي. حالانکه ستا خپل حالت دا دی که چېرته دقه ته ځان غریب فرض کړي او یو کس تاله دغه شی درکوي چې کوم شی ته غریب له چې کوم دی نو ورکې، نو بیا ته چې دی نو هغه اخلي نه، خو صرف سترګې پکې پټې. سترګې پټولو مطلب دا دی چې راسې نه دغه خرج کوونکي خفه نه شي، بس د هغه د زړه د خیال ساتلو دپاره د هغه نه یې واخلي او چې د هغه نه کله پناه شي نو بیا ګزار کړي. نو داسې چل مه کوه. ولا تیمموا الخبیثه، ما قصد مه کوئ تاسو د کمزوري مال منه د دې نه، تنفقونه چې تاسو یې خرج کوئ، ولستم او حال دا دی چې نه وئ تاسو بآخذیه اخیستونکي دې لره الا ان تغمزوا فیه مگر دا چې سترګې پټې کوئ تاسو د هغې په اخیستلو کې. واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی غنی بې پروا دی، حمید صفت یې کړی شوی دی په هره ژبه کې. نو ستا الله تعالی چې دی نو بې پروا ذات دی، نو دغه پلیت مال ته د الله تعالی ضرورت نشته. د غریب ضرورت ته چې کوم دی نو وګوره او په ښه مال سره چې کوم دی نو هغه پوره کړه. صحابه کرامو چې کوم دی نو د دې یو آیت عملی نمونه چې دی نو پیش کړی ده، او د دې وجې نه صحابه کرامو به بیا چې دی نو د دې آیت نه وروستو هغه مالونه خرچه کول چې کوم به ورته چې دی نو خوښ. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کې به راشي هغه واقعات د صحابه کرامو انشاءالله. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دا هغه بله خبره ده دویمه یا اوله چې دا تر اولنی آیات کې ترغیب چې کوم دی نو دا یوه حساب کې نو دا دویمه شو، او که هغه اوسني حساب یې ځکه چې دا مخکې هسې راغلي نو دا بیا اوله خبره شو چې د شیطان د وسوسو نه ځان وساته. شیطان به تا ته وایي چېرې غریب بشي او د الله په لاره کې چې دی نو مال مه لګوه. الشیطان شیطان یعدکم یرئ تاسو له الفقر د غریبینا ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بخل. علما کرام فرمایي قرآن کریم کې فحشا لفظ چې دی نو بار بار راځي، په کوم ځای کې چې راځي هلته به مراد یا زینای او یا به هغه کارونه چې هغه د زنا دپاره سبب جوړیږي. سوا دا ځای دی چې په دې ځای کې د فحشا نه مراد چې دی نو صرف بخل دی، بس دلته به دې بخلي، نور به چې کوم دی نو دغه دوه خبرې مراد. ویأمرکم او حکم کوي دا شیطان تاسو ته بالفحشاء د بخل کولو. والله او الله تعالی یعدکم وعده کوي تاسو سره مغفرتا د بخنې منه د خپل طرف نه، وفضلا او د مهربانۍ. په څه خبره باندې چې تاسو د الله په لاره کې مال ولګوئ. الله تعالی فرمایي چې په دې سره به تاسو د الله تعالی د مغفرت چې دی نو مستحق شئ، او دا وعده قرآن کریم کې په نورو ځایونو کې ذکر ده چې تاسو مال ولګوئ نو الله تعالی به تاسو له چې کوم دی نو ستاسو مغفرت به وکړي. لکه 505 صفحه ده سورة طلاق او آیت نمبر دی 17 ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم ويغفر لكم. صفحه نمبر 505 ان تقرضوا الله کچا تاسو قرض ورکي الله تعالی ته قرضا حسنا قرض ښایسته، نو الله قرض ته محتاج نه دی. نو د دې وجنه زمونږ استادان معنا کوي که چېرته تاسو ورکړه وکړئ نو خدا قرض لفظ یې ځکه استعمال کړی چې ستا زړه مطمئني چې ګوره قرض زه چاله ورکم نو هغې له واپس راکوي. نو د الله تعالی په دربار کې که ما مال ولګو نو دا زما چې دی نو قرض دی دا به راته میلاویږي. الله تعالی فرمایي یضاعف لکم، دوچند به کې دغې لره ستاسو دپاره. او نمونه د دوچند کېدلو مخکې موږ په مثال کې ویلي وه چې یو په 200 باندې چې دی نو الله ډبلی. ویغفر لکم او بخنه به وکړي تاسو لره. دا هغه لفظ دی چې په مال لګولو باندې الله تعالی فرمایي زه چې دی نو ستاسو سره وعده د بخنې کوم. والله الله تعالی یعدکم وعده کوي ستاسو سره مغفرتا د بخنې منه د خپل طرف نه، وفضلا او د مهربانۍ. والله او الله تعالی واسع پراخي راوستونکی دی، علیم پوهه ذات دی. نو که دغه مال دی ولګو نو شیطان د دې خبرې نه مه یېرېږه چې یعدکم الفقر غریبي به د باندې راشي نه. والله واسع پراخي راوستونکی ذات چې دی نو الله تعالی دی.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. د دې آیات کریمه د مخکې آیات سره ربط سره، ځکه دا خو د الله کلام دی. د انسانانو کلام په خپلو کې چې کوم دی نو دوه خبرې هغه یو بل سره تړلي او بې ربطه بې جوړه خبره چې دی نو خلک نه کوي، دا خلک عیب ګڼي وي څه لیونی، کله یو غر ولي کله بل غر. نو دغه رنګې د الله تعالی کتاب په هغې کې یو آیات د بل آیات څه چې دی نو لګېدلی خامخه، خو په دې باندې ځینې خلک نه پوهېږي نو قرآن کریم باندې اعتراض کوي، لکه شیعهګان هغوی وایي چېرې قرآن کریم کې یوه خبره روانې منځ کې چې دی نو اچانک داسې یوه خبره وشي چې په هغې باندې موږ نه پوهېږو، نو هغوی بیا وایي چېرې قرآن کریم محفوظ نه دی پاتې، په دې کې چې دی نو تحریف شوی دی نعوذ بالله. د هغې جواب دا دی چې ته پې نه پوهېږي. باقي د دې چې کوم دی نو د یو بل سره داسې تعلق دی لکه زنځیر د یوې کړۍ د بلې کړۍ سره. مخکې آیات کې الله تعالی وفرمایل چې د شیطان د وسوسو نه چې دی نو ځان وساته په مال لګولو کې. اوس قرآن کریم طرف ته الله تعالی ترغیب ورکوي چې ګوره ته د قرآن کریم د علم حاصل کا، بیا د شیطان د وسوسو نه به ته بچ کېږي، په هر لینډ کې به ته بچ کېږي، که هغه لینډ د مال د لګولو دی او که هغه د عباداتو دی او که هغه د معاملاتو دی، په هر لینډ کې به ته د شیطان د وسوسې نه د قرآن کریم په رڼا سره چې دی نو بچ کېږي. او دغه وجه ده فضائل اعمال کې چې دی نو حدیث مبارک راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید، زړونو باندې چې دی نو زنګ لګي لکه څنګه چې په وسپنه باندې زنګ لګي من الماء د اوبو د وجې نه. نو صحابه تپوس وکړو فما جلاؤها یا رسول الله، د دې زړونو ریګمال به څه دی، دا به څنګه چې دی نو صفا کېږي د دغه زنګ نه. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دوه خبرې دي، یو کثرت ذکر الموت، ډېر چې دی نو مرګ یادول، او دویم تلاوت القرآن، د قرآن کریم تلاوت او د هغې پویه، دا چې دی نو په دې سره د زړونو نه زنګ ځي، نو د شیطان د وسوسو نه به بیا چې دی نو بچ کېږي. یؤتی الحکمت، ورکوي الله تعالی حکمت من یشاء چاله چې وغواړي، ومن یؤت الحکمت، او هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، نو خامخا ورکړی شو هغه ته خیر ډېر. اوس دلته د حکمت معنا موږ ونه کړله، په دې کې د علماو مختلف اقوال دي، تقریبا 29 اقوال دي چې د حکمت نه مراد څه شی دی، خو اکثریت د علماو ذکر کوي چې حکمت د نبوت نه والا، د پیغمبرۍ نه والا، د علم او د عمل د وینا د برابرېدو پورې، دا ټول چې دی نو حکمت دی، خو مرتبې دي. پیغمبرانو ته حکمت چې دی نو هغه پیغمبري وه، باقي خلکو دپاره حکمت چې کوم دی نو هغه د عامو خلکو دپاره صحیح وینا ده او صحیح عمل دی، او دغه رنګې قرآن کریم پویه په دین کې پویه ده. خو اکثر علماو د دې معنا ذکر کړې ده چې پویه په دین کې، د حکمت نه مراد پویه په دین کې، او دا د یو حدیث د وجې نه چې حدیث مبارک کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چې کوم چا په باره کې الله تعالی د خیر اراده کوي نو هغه په دین کې پویه ورکوي. اوس دلته الله تعالی فرمایي ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، چاله چې الله تعالی حکمت ورکو نو هغه غټ خیر ورکو. نو حکمت څه شی دی، غټ خیر څه شی دی، هغه حدیث کې چې نو هغه دغه فقه ته ویل شوی ده، پویه په دین کې هغې ته چې دی نو غټ خیر ویل شوی. یؤتی الحکمت، ورکوي حکمت یعنی پویه په دین کې، من یشاء چاله چې وغواړي، ومن یؤت الحکمت، او هغه څوک چې ورکړی شول هغه ته پویه په دین کې، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس خامخا ورکړی شو هغه ته خیر ډېر. وما یذکروا، او نصیحت نه حاصلی الا اولو الالباب، مگر د عقلونو والا. دا د عقلونو والا څوک دي؟ حدیث مبارک کی راضی قیامت کی بج کم دینو آواز وشي این اولل ینادی مناد یوم القیامت این اولل الباب، چې آواز به وشي عقلونو والا چرته دي؟ نو تپوس به وکړی شي ایو اولل الباب تريدو، کوم عقلونو والا ستا مراد دی؟ نو جواب به ورکړی شي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اولو الالباب هغه خلق دی چې هغه به د الله ذکر کو، په ناسته، په ملاسته، په ولاړه، او په اسمانونو په پیدایش کې به چې نو سوچ او فکر کو، او دومره سوچ او فکر به کو چې هغه به د دعا ته محتاج شو، مجبور شو، چې هغه به ویل یا الله دا هر څه تا بې فایدې نه دي پیدا کړي، زمونږ ګناهونه معاف.
وما یذکروا نو داسې خلکو دپاره چې دی نو نصیحت حاصلول آساني وما یذکروا او نصیحت نه حاصلی الا اولو الالباب مگر د عقلونو والا وما انفقتم او یو د عقلونو والا هغه چې دی نو یو بل قسم د خلکو دی چې هغو ته ویلی شوي لکه سورة زمر شپږشتمه سپاره 415 نمبر آیات صفحه ده او آیات نمبر دی 18 415 صفحه آیت نمبر 18 الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا الله تعالی فرمایي په 17 نمبر آیات په اخره کې فبشر عباد زما بندگانو لزیر ورک وس دا څوک دي الذين دا کسان دي يستمعون القول چې دی غوږ دی خبره ته وس خبره څه شي ده نو سورته قصص کې ان شاء الله را بشي چې الله تعالی فرمایي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يذكرون منګه بار بار دیته چې کوم دینو وینا ورلېګلې ده او وینا نه مراد هغه وحی ده او د وحی لوی شکل چې کوم دینو هغه د قران کریم دی نو په اخره کې الله تعالی فرمایي الذين يستمعون القول چې قران کریم ته وخت څوک دی نو اولئک هم اولو الالباب اخره کې فرمایي آیت په اخره کې چې دغه کسان چې دین هغه د عقل والدي نو څه مطلب دا دواړه حدیث او آیات ترجمه کا چې په حدیث کې هغه ذکر والا ته ویل شوی او قران کریم کې چې کوم دین اولو الالباب هغه چاته ویل شوی چې څوک قران کریم ته وګ دي نو مطلب دا چې دا دواړه ذکر اذکار قران کریم دا دواړه یو شی دي قران کریم ته وګ کې خستون کې دام د عقل والدي او چې ذکر اذکار کوي دغه چې دین د عقل والدي ذکر قران کریم هم ذکر دی وهذا ذکر مبارک انزلنا سوره انبیاء وما انفقتم من نفقه درګه توجه خراب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه دی آیات کریمه کې بل مسأله ذکر کوي چې هغه ته ویل کېږي د صدقو قسمونه یو قسم د صدقو چې کوم دینو هغه عام صدقې دي هغه نفلی دي او هغه چې دینو فرضي دي دا صدقې دي عام یو صدقه هغه ده چې هغه نظر منل شوی منخته دا هغه کړل شوی ده وما انفقتم من نفقه او هغه چې تاسو خرج کوئ د څه خرچینه او نظرتم یا تاسو نظر منی من نظرین د څه نظر نه فإن الله يعلمه پس یقینا الله تعالی پوهه دی په دې باندې وما للظالمین او نشته د پاره د ظالمانو من انصار څوک مددګاران نو چې کومه خرچي کې هغه باندې الله پوهه دی او کوم نظر چې ته منی نو په هغه باندې الله پوهه دی او د ظالمانو لپاره څوک مددګار نشته اوس دی آیات کې لګي خبرې دي یو خبره دا چې دا نظر څه ته ویل کی نو د نظر علماء تقریبا 3 قسمونه ذکر کړي د نظر آسان مفهوم او آسان تعریف دا دی چې یو کس دا وایي چې زما د پاره په ما باندې د الله تعالی د پاره چې نو پلان کې عبادت به چې نو کوم دا چې نو نظر خدا نظر په 3 قسمه باندې دی یو لکه سړی د عبادت نظر ومني یو سړی چې دینو د ګناه نظر ومني چې دا کار وشو مثال په تور شراب بس کم دا کار وشو پلان کې سړی بچ کم دین وجنم دا کار وشو نو غانې بچ دینو اورم غیبت به کوم او یو چې دینو هغه یو مباح او جایز کار چې دینو هغه کول لکه مثال په تور یو کس وې زبر د غرمې خوب خامخا کوم دا په ما باندې چې دینو د الله لپاره نظر نو اصل قانون دا دی چې کم سړی نظر مني نو چې هغه د دسي شیونو نه چې دا هغه داغه د جنس نه عبادت په شریعت کې یا لازمی یا فرضی یا واجبی لکه مثال په تور باندې سړی 2 رکعاته ومني نو 2 رکعاته مونږ چې نو فرض شته واجب شته یا سړی چې نو صدقه ومني نو دغه صدقه چې نو داغه زکات په شکل کې شته قربانی دا یا لکه قربانی ومني نو قربانیم دغه شکل شته د اختر په ورځ باندې دا د نیکی چې کوم نظر دی او منخته ده علما فرمایي چې دا په 2 قسمه باندې دي یو قسم هغه دی چې هغه د څه شرط سره چا تړلې نه بس که زبا چې کوم دینو مثال په تور باندې صدقه کوم زبا خیرات کوم زبا چې دینو دومره مون نفلونه کوم د الله لپاره زبا روزه نیسم خو دای ونه ویل چې را کم کار می وشو دا غینه رسته به کوم نه بس آزاد بس د الله لپاره ومنل
د دې په باره کې الله تعالی فرمایي داسې قسمه نظرونه او منښتې چې تاسو کوئ نو دا پوره کوئ، او د دې نه مراد هم دقه دي چې تاسو دغه منښتې پوره کوئ. او سورة دهر کې د مؤمنانو صفات چې الله تعالی ذکر کړي دي چې هغې ته سورة الانسان هم وایي، نو په هغې کې د هغوی یو صفت دام دی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا، چې دا مؤمنان خپل نظرونه چې دی نو هغه پوره کوي. نو نظرونه مراد دغه عبادتونه دي چې کوم د منلي دي. او یو چې کوم دی نو داسې نظر دی چې سړی د یو کار سره خاص کی، چې لکه مثال په طور پلان کې سړی ناجوړه دی زما د کور والا، او که هغه روغ شو د دې بیمارۍ نه نو زه به چې دی نو صدقه کوم یا به روژه نیسم. دا د دې په باره کې که چېرته د عباداتو نه مثال په طور باندې روژه شوله یا چې کوم دی نو هغه د مانځه نفلونه منلی نو بیا خو جایز ده. خو که چېرته مال منلی و چې مثال په طور باندې مسافر د کور نه رالی یا د کور ته رالی یا یو کس ورک دی او هغه را پیدا شو یا بل څه یو کار سره خپله د صدقه او خرچه چې کوم دی نو هغه وتړله، نو د دې په باره کې یو شک راځي چې حدیث مبارک کې راځي لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل. تاسو چې دی نو نظرونه مه منئ ځکه چې په دې نظر سره د الله تعالی چې کوم تړلی تقدیر دی هغه هسې نه ختمیږي، خو په دې سره د بخیل سړي نه الله تعالی مال راوباسي. نو دا په دې کې چې کوم دی نو که چېرته دا یو سړي داسې قسمه نظر ومنلو او هغه کار یې وشو نو دا کار به بیا کوي، دا خو پې لازم دی، خو دا قسمه نظر شریعت نه خوښوي. د هغې وجه دا ده چې ګوره د یو کس یو خرچه په ځان باندې ومني یوه صدقه په ځان باندې ومني او هغه د یو کار سره خاص کی چې دا کار مې وشو نو زه به دا صدقه کوم، نو دې سړي اخلاص په نیت کې چې کوم دی نو اخلاص رانلی، ده د خاص د الله دپاره دا صدقه ونه منله بلکې ده د هغه غرض دپاره ومنله چې که الله راله دا کار وکړو نو زه به دا وکړم. نو د دې وجې نه شریعت داسې قسمه نظر نه مني او نه خوښوي، خو که چا وکړو او هغه کار یې وشو نو بیا به چې کوم دی نو دا نظر پوره کول لازم دي. یو نظر چې کوم دی نو هغه د ګناه دی، په ګناه کې چې چا نظر ومنلو نو هغه نظر به بیا نه پوره کوي، او په د هغې په باره کې حدیث مبارک کې راځي چا چې نظر داسې ومنلو چې هغه د ګناه نظر و نو بیا دې چې کوم دی نو دغه ګناه هغه نه کوي چې مثال په طور زما دا کار وشو زه به دا ګناه کومه، نه داسې مه کوه، ګناه نه چې دی نو بیا ځان وساته. خو که بالفرض یو کس داسې چل کړی چې نظر یې ومنلو نو داسې بیا شریعت نه پرېږدي، یا خو به چې کوم دی نو که چېرته د نیکۍ نظر و هغه نظر به پوره کې، که چېرته د نیکۍ نظر نه و د ګناه نظر دې منلی چې مثال په طور پلانکۍ ګناه به چې دی نو کومه که دا کار مې وشو نو بیا شریعت کې د دغه نظر د دې ګناه د ختمولو دپاره بیا قسم کفاره کې چې کوم دی نو شریعت لازم کړی بیا به چې دی نو قسم کفاره 3 ورځې روجي یا 10 مسکینانو لره چې کوم دی نو روټۍ او یا د هغو کپړې چې کوم دی نو به ورکړي، په هغې سره به چې دی نو د دې ګناه د دې نظر نه بچ کړي. باقي پاتې شو نظر د داسې یو کار کول چې هغه کار په شریعت کې د هغې کول جایز هم وي او ناجایز هم دغه یعنی کول هم جایز او نه کول هم جایز، لکه لازم نه مباح کار دی. نو په هغې کې علما کرام ذکر کوي که چا هغه نظر د دې دپاره ومنلو چې دا کار زما د شریعت د بل نیک کار دپاره سبب جوړیږي نو بیا دې هغه کار وکړي. مثال په طور باندې د غرمې خوب دی، یو کس وایي زه به دا کومه د دې دپاره چې د شپې عبادت ته چې کوم دی نو بیا زه راپاڅېدلی شم، یا چې کوم دی نو زما عبادتونه چې دی نو هغه په صحیح سکون او اطمینان سره وشي نو بیا دا جایز دی، بیا دا مباح نظر چې دی نو هغه جایز دی. او په دې باندې علماو یو واقعه ذکر کړې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کله سفر ته تلو جهاد ته، نو یوې زنانه دا نظر ومنلو چې که چېرته نبی علیه صلات وسلام روغ او سالم رالی نو زه به د هغه خوا ته چې کوم دی نو چمبه وامه، خو دا هغه وخت چمبه وه هغې ته دوب به ورته ویلو نو هغه جایز وه، خو په هغې کې دا ګونګري مونګري نه و چې نن سبا خلک چې کوم دی نو هغه په دې کې اچوي او په هغې کې باقاعده سازونه وي، نو هغه ساده دغه و. غازیانو به چې کله جهاد ته تلل نو دغه به یې والو نو هغه چې کله نبی علیه صلات وسلام واپس رالی
زنانو ته د خپل نظر وړاندې کړو، نبی اسلام ته فرمایل او فی بنظرک، خپل نظر دی چې نو هغه پوره. نو دغه چې نو صرف مباح نو هغه ول نبی صلی الله علیه وسلم چونکی هغه د خوشحالي او د نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو په نیت باندې چې کوم دینو هغه منلو، د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دغه اجازه ورکړ. نو یو نظر چې کوم دینو هغه انتهایی خطرناک نظر دی، یو خو د عامي ګناه نظر دی، هغه خو ټیک دغه وشول چې هغه جایز نه دی، خو که چا ومنلو نو د ایمان نه خلاصي. یو نظر دا دی چې یو کس وای چې زه به دا څاروي یا د مال دا به زه پلان کې قبر والا یا د پیغمبر په نوم باندې یا د الله نه علاوه بل څوک یاد کی دا هغه په نوم باندې به چې نو زه ورکوم. دا نظر چې کوم دی نو دا نظر د کفر او د شرک، ځکه په دې صورت کې د سړی د مالی عبادت د الله نه علاوه د بل چا لپاره او مالی عبادت چې څنګه بدني عبادت د الله نه علاوه د بل چا لپاره کول دا شرک جوړیږي. دغه رنګي مالی عبادت د الله نه علاوه د بل چا لپاره چا ومنلو نو دا پاغي باندې چې دینو کافر شو. نو د آیت په اخره کې چې کوم دینو دغه یو قسم ته اشاره ده وما للظالمین من انصار، چې دغه مشرکان شو په دې نظر باندې. وما انفقتم من نفقه، او هغه چې تاسو خرچه کوئ د څه خرچینه، او نظرتم یا نظر منئ تاسو من نظر د څه نظر نه، فإن الله يعلمه، پس یقینا الله تعالی پوهه دی پاغي باندې. وما للظالمین، او نشته دی د پاره د ظالمانو من انصار څوک مددګاران چې هغه د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر مني. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، په دې کې ابله مسله شو درېمه یا څلورمه چې صدقه به څنګه کې کیفیت او طریقه د صدقې بچینو څنګه په ښکارا باندې بهتره ده که په پټه باندې بهتره. نو دلته دواړه خبرې چې دینو جایز کړي دي شریعت. ان تبدوا الصدقات، که چېرته تاسو ښکارا کوئ صدقو لره، فنعما هي، پس ډېر بهتر دي دا، ډېر ښه دي دا. وان تخفوها، که چېرته پټوئ، وتؤتوها الفقراء، او ورکوئ دی لره غریبانانو ته، فهو خیر لکم، نو دا ډېر غوره دي ستاسو دپاره. ویکفر عنکم، او لرې به کړي الله تعالی، او لرې کوي الله تعالی ستاسو نه من سیئاتکم د ګناهونو ستاسو نه. والله الله تعالی بما په څه باندې تعملون چې کوئ تاسو خبیر خبردار ذات دی. اوس په دې آیات کې شریعت دواړو قسمه صدقو ته چې دینو بهتر ویل، یو صدقه ښکارا، یو صدقه په پټه باندې. علما کرام ذکر کوي اصل کې صدقې چې کم دینو هغه دوه دي، یو صدقه چې کم دینو فرضي ده او یو صدقه نفلی ده. فرضي صدقه لکه زکات شو، فرضي صدقه لکه سرسایه، واجب صدقه لکه سرسایه شو، یا واجب صدقه لکه چا نظر منلې ده چې د الله تعالی د پاره به کم دینو زه پلان کې غریب ته دومره چې کم دینو پیسې ورکوم. د دې واجب صدقو په باره کې کاغه فرض دي که زکات دي، په دې کې بهتره ده چې سړی په ښکارا وکړي. او د هغې وجه دا ده چې فرضي صدقو کې سړی په زړه کې دومره ریاکاري نه راځي. قرباني ټول خلک کوي، نو په هغې کې چې کوم دی نو ریاکاري دومره نه راځي. او په دې کې اضافي فایده دا ده چې بل یو مسلمان چې هغه باندې هم دغه عبادت لازم دی او فرض دی، او هغې نه کوي، او ستا حالت ویني چېرې زما په شان ته حالت د هغه هم دی، او دا د مثال په طور زکات ادا کوي، د دکان حساب کال په کال باندې کوي، نو هغه له به هم چې دی نو الله تعالی د دې توفیق ورکړي. بلکې دا ستا د طرف نه عملي هغه ته چې دی نو دعوت، او کله کله عملي دعوت دا د خولې د وینا نه چې دی نو زیات اثر لري. د دې وجې نه دا بهتر ده چې صدقې چې دی نو فرضي هغه ښکاره وکړی شي. باقي پاتې شو دا دویم وین تخفوها، که چېرته پټوئ نو دا د نفلي صدقو په باره کې. او حضرت امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې پټه صدقه چې کوم دی نو دا د الله تعالی غضب او غصه ختموي، غضب او غصه. او نو نفلي صدقو کې چې کوم دی نو هغه پټوالی پکار دی، لکه هغه مشهور حدیث دی چې سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، چې اووه کسان دي قیامت په ورځ باندې به هغې د الله د عرش د سوري د لاندې. نو په هغې کې مختلف کسان ذکر شوي دي، چې په هغې کې یو چې دی نو رجل نشأ فی عبادت الله تعالی، شاب نشأ فی عبادت الله تعالی، ځوان چې هغه ټوله ځواني د الله په بندګۍ کې چې دی نو هغه تېره شوي. یو به دغه چې دی نو دغه سړی. دغه رنګې رجلان تحابا فی الله، دوه کسان دي د هغو د یو بل سره دوستي صرف د الله تعالی د رضا دپاره، که رایوځای کېږي نو هم په هغې کې د الله د رضا هغه عنصر شامل سبب پکې هغی، او که جدا کېږي نو هم د دغه الله د رضا دپاره جدا کېږي. او دغه رنګې یو په هغې کې
امام عادل بادشاه، انصافدار بادشاه چې هغه به قیامت کې د عرش د سوري د لاندې. دغه رنګ یو په هغې کې هغه دی چې رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، هغه سړی چې هغه په ځان لوالي کې الله تعالی یاد کو او د سترګو نه یې اوښکې لاړې. او یو په هغې کې چې دی نو هغه شخص دی چې دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله، چې د حسن او د جمال او د منصب زنانه چې دی نو هغه له دعوت د ګناه ورکو، نو ده ورته وویل چې انی اخاف الله، زه د الله تعالی نه چې دی نو یریږم. او یو په هغې کې هغه کس دی چې رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چې یو سړي صدقه وکړله او هغه په ښي لاس سره هغه صدقه په داسې طریقې سره وکړله چې چپ لاس ته هم دا پته ونه لګېده چې د ښي لاس چې دی نو څه شی خرچه کړه. اوس دا خو ټول د بدن اندامونه دي چې یو بدن چې یو اندام کم حرکت کوي بل اندام ته چې دی نو پته لګي. خو دا یو مثال چې دومره یې پټه کړه چې که چېرته د خپل ځان نه هم پټېدلی نو ده به پټه کړې وي، دومره چې دی نو هغه صدقه چې دی نو پټه وکړه. او بل حدیث کې تقریبا 6 کسان ذکر شوي دي، 3 هغه دي چې هغه د الله تعالی انتهایی ناخوښ دي او 3 هغه دي چې هغه الله تعالی ته انتهایی خوښ دي. په هغه خوښو کسانو کې یو هغه کس دی چې په مجلس کې ناست دي او یو غریب راشي او دی ته ووایي چېره ما سه د الله په نوم باندې چې کوم دی نو ما سه مدد وکړي، نو خلک هغه واپس کړي، څه وله ورنه کړي. نو دا سړی د مجلس نه په پټه باندې پاسېږي او لاړ شي او هغه غریب چېرته یو ځای کې چې رواني شاته پسې وینیسي او هلته وله چې کوم دی نو پیسې ورکړي په پټه باندې، نو دا سړی الله تعالی ته انتهایی چې دی نو هغه خوښ. او دغه رنګې یو پکې هغه کس دی چې په سفر باندې ملګري رواني او یو ځای ته ورسیږي او شپه شي، نیمه شپه شي او هغې ټول چې دی نو سرونه کېږي یاره خوب کوو د کېږو. په دغه وخت کې هغو ته د خوب نه علاوه بل شی چې دی نو خوښ نه او دا چې دی نو په دغه وخت کې پاسېږي یتملقنی ویتلو آیاتی، الله تعالی فرمایي چې هغه مات زما چاپلوسی کوي او زما د کتاب آیتونه چې دی نو وایي. دا الله تعالی فرمایي چې ما ته ډېر خوښ دی. او دریم هغه مجاهد چې د هغه ملګري شهیدان شي او هغه په آخره کې د دشمن مخې ته ولاړي حتی دا چې هغه په سینه ولګي او شهید شي. نو په دې حدیث کې چې دی نو هغه کس ذکر دی چې کم الله تعالی ته خوښ دی نو هغه په پټه باندې صدقه کوي. نو عامې صدقې چې دی نو هغه په پټه باندې پکار دي او کومه صدقه چې دی نو داسې چې هغه فرضي نو په هغې کې ښکاروالی پکار دی. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. په دې آیات کریمه کې تسلی ده او دا آیات علما کرام ذکر کوي چې د دې ابتدایي نزول چې شوی نو د ځینې مؤمنانو په باره کې شوی او هغه مؤمنان داسې وو چې د هغو په مدینه منوره کې ځینې رشته دارۍ وي خو هغه رشته داران د دیو چې دی نو کافر وو، خپلوان یې کافر وو، نو دیو به د هغو څه چې دی نو ښېګړې نه کولې او په هغو باندې به صدقې نه کولې. مقصد یې دا و چې یاره دی مسلمانان شي، دی به محتاجه شي موږ ته زمونږ صدقو ته، نو موږ به څه صدقې وکړو ایسته به دی دغه شي مسلمانان شي. نو الله تعالی وفرمایل لیس علیک هداهم. او یو روایت کې دا راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته دا فرمایلی چې لا تتصدقوا الا علی اهل الاسلام، تاسو خپلې صدقې چې دی نو صرف په مسلمانانو باندې کوئ. نو الله تعالی دا آیت کریمه راولېږو لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. لیس علیک نشته دی پیغمبره په تا باندې هداهم رسول د دې خلکو هدایت ته، ولکن الله یهدی من یشاء، لیکن الله تعالی هدایت کوي چاله چې وغواړي چاته چې وغواړي. ذهن کې سوال راځي چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي ته چاته هدایت نشي کولی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د هدایت میناره وه او هغه چې دی نو واضحه هدایت د خلکو دپاره چې هغه هدایت نشي کولی نو بیا به څنګه هدایت خلکو ته کېږي. د هغې جواب دا دی چې اصل کې هدایت 2 معنی دي. قرآن کریم کې په 2 معنو باندې راځي. یوه معنا د هدایت چې دی نو هغه چاته لار ښودل دي او په د لار ښودلي په دې معنا باندې چې دی نو په هر قوم کې الله تعالی هدایت کوونکې لاره ښودونکې رالیږلی لکه 14 سپاره سورة الرعد او صفحه نمبر د 226 او آیات نمبر 7 ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آیة من ربه. وای کافر ولن نازلیږي په دې پیغمبر باندې سنخه د طرف د رب ددنه. نو پیغمبره انما انت منذر یقینا تیرون کوي ولکل قوم هاد
او د پاره د هر یو قوم هادن لاره ښودونکي دي، لاره ښودونکی دی. د هر یو قوم دپاره لاره ښودونکی شته دی. نو داسې یو قوم الله تعالی نه دی رالیږلی چې په هغې کې لاره ښودونکی نه یې رالیږلی. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. دا یوه معنا شوله لار ښودل. دویمه معنا ده چې هغه هدایت ته رسول. نو هدایت ته رسول لار ښودل دا د پیغمبر کارو او پیغمبر په ښې طریقې سره چې دی نو کړی دی او په حجة الوداع کې خلک په هغې باندې ګواه کړي وو الا هل بلغتو او نبی رسول الله وسلم دا فرمایلی وو فشهدو تاسو په دې باندې ګواه شئ. نو هغه هدایت هغه نبی رسول الله وسلم رسولی دی. باقی پاتې شو د دې هدایت مطلب چې الله فرمایي ته هدایت نشي کولی. نو مطلب دا نه چې ته یو کس د هدایت په لاره باندې نشي روانولی. د هدایت په لاره باندې لکه ابو طالب خواته نبی رسول الله رالی او دا ورته وفرمایل دوه کافر داغه خواته نورم ناستو چې زما په غوږ کې کلمه ویوه احاج لک بها عند الله، د الله په دربار کې به ستا دپاره بیا چې دی نو د شفاعت په طور باندې جګړه کوم او دا به ویم چې د کلمه ویلې وه زما دین چې دی نو قبول کړی و. خو هغه چې دی نو نورو کافرو چې دی نو هغه ته وویل چې په آخره کې ته د خپل وراره دین چې دی نو مني او د خپلو مشرانو دین پرېږدې. نو آخرنۍ خبره چې د هغه کومه وه نو کان علی دین عبدالمطلب، د عبدالمطلب په دین باندې چې دی نو هغه خبره وکړل او هغه د دنیا نه لاړ. نو الله تعالی هغه ته وفرمایل چې انک لا تهدی من احببت، ته د هدایت په لاره نشي روانولی هغه څوک چې ستا خوښي. نو دلته مراد د دې نه چې دی نو هغه ده چې په د هدایت په لاره باندې روانول. لیس علیکا نشته دی پیغمبره په تا باندې هداهم رسول د دی مقصد ته روانول د دی په لاره د اسلام باندې ولکن الله لیکن الله تعالی یهدی هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي. وما تنفقوا او نه خرج کوئ تاسو وما تنفقوا او هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر د څه مال نه فلانفسکم پس دا ستاسو د فایدې دپاره دی، ستاسو د ځان دپاره دی، یعنی فایدې تاسو ته رسي. وما تنفقون او تاسو نه خرج کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضامندتیا د الله تعالی نه خرج کوئ. مطلب خرج کوئ د سره مه د دې دپاره چېرې تاسو د الله د رضا نه علاوه بل شی پکې طلب کوئ نه. وما تنفقون خبر دی په معنی د امر باندې او تاسو په معنی د نهي. وما تنفقون او مه خرج کوئ تاسو الا ابتغاء مگر د پاره د لټولو وجه الله د رضامندتیا د الله تعالی. وما او هغه څه تنفقو چې تاسو خرج کوئ من خیر د څه مال نه یوفی الیکم نو پوره پوره به درکړی شي بدله د هغې تاسو ته وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم ونه کړی شي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انفقوا خرج کړئ تاسو من طیبات ما د پاکو هغه شیونو نه کسبتم چې تاسو ګټلې دي ومما او د هغه څه نه اخرجنا لکم چې راایستلي دي موږ ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه ولا تیمموا الخبیث او تاسو قصد مه کوئ د کمزوري مال منه د هغې نه تنفقونه چې خرج کوئ ولستم په داسې حال کې چې نه وئ تاسو په خپله باندې بآخذیه اخیستونکي هغې لره الا ان تغمضوا فیه مگر دا چې تاسو سترګې پټې کوئ په هغې کې وعلموا پوه شئ تاسو ان الله چې یقینا الله تعالی غني بې پروا دی حمید صفت یې کړی شوی دی په هره ژبه کې. الشیطان شیطان یعدکم الفقر یری تاسو لره د غریبۍ نه ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بخل. والله الله تعالی یعدکم وعده کوي تاسو سره مغفرتا د بخښنې منه د خپل طرف نه وفضلا او د مهربانۍ. والله الله تعالی واسع پر اخره واستونکی دی علیم پوهه ذات دی. یؤتی الحکمت ورکوي الله تعالی پوهه د دین من یشاء چاته چې وغواړي. ومن یؤت الحکمت هغه څوک چې ورکړل شوله پوهه د دین هغه ته فقد اوتیه پس خامخا ورکړل شو هغه ته خیرا کثیره خیر ډیر. وما یذکر او نصیحت نه حاصلی الا اولو الالباب مگر د عقلونو والا. وما انفقتم او هغه چې تاسو خرج کوئ من نفقة د څه خرچې نه او نظرتم یا تاسو نظر منئ من نظر د څه نظر نه فإن الله پس یقینا الله تعالی یعلمه پوهه دی په هغې باندې. وما للظالمین او نشته دی دپاره د ظالمانو من انصار څوک مددګاران. ان تبدوا الصدقات که چېرته تاسو ښکاره کوئ صدقې فنعم ما هي پس ډېر بهتر دي ده. وان تخفوها او که چېرته پټوئ دې لره وتؤتوها ورکوئ هغې لره الفقراء غریبانانو ته فهو پس دا خیر لکم ډېر بهتر دي ستاسو دپاره. ویکفر عنکم او لرې کوي الله تعالی عنکم ستاسو نه من سیئاتکم د ګناهونو ستاسو نه. والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې کوئ تاسو خبیر خبردار دی. لیسا نشته دی پیغمبر علیک په تا باندې هداهم
روانول د دې خلکو په هدایت باندې ولکن الله لیکن الله تعالی يهدي رواني په هدایت باندې مې یشاء چاله چې وغواړي وما تنفقوا او تاسو او هغه چې خرج کوي تاسو من خیر د سمالنا فلانفسکم پس فائدې تاسو د خپل ځانونو لپاره ده وما تنفقون او تاسو نه خرج کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضامندتیا د الله تعالی وما تنفقوا او هغه چې تاسو خرج کوي من خیر د مالنا یوفا پورا بدرکړل شي بدله دا غي الیکم تاسو ته وانتم او بتاسو باندې لا تظلمون ظلم به ونکړل شي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم وفقنا العمل به وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.